बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कोम तासु به روغ جوړ او خوشاله استئ او تاسو وګورئ A to Z الیکټرونکس یوټیوب چینل. دوستان نن تاسو لپاره موږ یو ډېر زبردست ویډیو راوړله چې موږ به د ارمیچر کنیکشن په کومې طریقې سره کوو او دا به څنګه کوو. اکثر زموږ نه ورونه دا پوښتنه کوي چې ارمیچر د کنیکشن په باره کې موږ سره خبره وکړه. نو انشاءالله نن به تاسو د ارمیچر د کنیکشن مکمل طریقه ښیم چې د ارمیچر کنیکشن په څه طریقه باندې کیږي. نو انشاءالله ویډیو زموږ سره پوره وګورئ او زموږ چینل چې نو هغه ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ زموږ سره فرسټ اف آل به راشئ دلته ګورئ نه دې کمپیوټر ته چې د کمپیوټر په دې منځ کې چې کومه دا اسې جرۍ راځي دا ایکسټرا لکه د دواړو په درمیان کې چې کومه جرۍ نو دا به بالکل دې سلاټ ته مخامخ راولئ. صحیح ده بالکل اینه مخامخ ورته ما راوسته ګورئ نه چې بوټه به پکې کېدوئ. یو سلاټ یو سیټ رالی بل ته بل یو د کمپیوټر یو پیس یو سیټ رالی او بل ته بل سیټ رالی. په دې طریقه باندې چې تاسو کله دغه کوئ نو بیا به داسې وکئ دې نه به سلیکشن ته کې تار چې کوم دی هغه تاو کوئ. صحیح ده کاټن تار چې کوم وي هغه به لږ په دې طریقه باندې تاو کوئ. ښه بیا چې دا تاسو تاو کړو نو بیا به د سټیل یو میخ وګورئ. سټیل چې کوم عام یو میخ وي که نه نو هغه به وګورئ د هغې سر به لږ دغه کوئ بیا به په هغې باندې دا کنیکشن چې کوم دی دا پریس کوو. موږ ګورئ موږ طریقه ګورئ تاسو. ښه دې ته چې کوم مخامخ کنیکشن دی ګوره دا زموږ سره ډریل مشین دی الټا کنیکشن دی. صحیح ده الټا کنیکشن دی په دې پسې به موږ ایسته ځو الټا سیټ ته چې کوم سیټ ته زموږ ډریل تاویږي الټا سیټ ته ګوره ارمیچر الټا سیټ ته تاویږي او مخ ته چک سیده سیټ ته ځي دا ډریل دی که نه. اوس کاریګر په دې باندې پوهېږي نو موږ به د دې پسې دا کوم نښه چې تاسو ته ما وکړه په دې پسې به په دې طریقه باندې ایسته ځئ. صحیح ده نو انشاءالله ډېر زبردست ویډیو ده او کوم کسان چې د ارمیچر د جوړولو شوقیان دي د هغوی لپاره ډېره زبردست ویډیو ده. ګورې دا پیرنۍ کې کوم کنیکشن راځي که نه دا کټ دا کنیکشن به لاول ولګوئ او بیا به یې نه د سټیل میخ نه ما دا دغه جوړ کړی دا به بالکل ټاپه کوي. صحیح ده په صحیح دا به صحیح ټاپه کوئ ځکه چې اکثر دا لوز وي بیا ارمیچر چې کله پیټ چیر وي زموږ ارمیچر کار نه کوي سپارکینګ کوي. د هغې مین وجه دا چې دلته تا کم فنډ چې نو هغه تا صحیح نیټ هیټ کړی بیا سپارکینګ کوي د هغې د وجې نه. صحیح ده نو دا بالکل په صحیح طریقې سره دا ټاپه کوئ. صحیح شو خو داسې شی به کوئ دا پوینټونه چې کوم دي دا هم بالکل صحیح صفا کوئ اینه په دې طریقه باندې. خو ډېر زیات به هم نه ټکوئ چې هر تار دننه واپس کټ کوي که نه. صحیح ده بالکل تاسو به ګورئ چې زما کنیکشن صحیح فریش شو که نه په هغې بیا به یې پرېږدوئ. صحیح ده ها نو ګوره دا بل کوم کنیکشن چې دی دا هم لاول ګوره لاول کټ کنیکشن لګي بیا سیده لګي او داسې به پسې ځئ لکه کوم سیټه چې ما واینډینګ هم په دې طریقه کړی چې کوم داسې تللی یم پسې الټا واینډینګ دی. صحیح ده نو په دې طریقه باندې به کنیکشن هم داسې وړئ. صحیح ده نو انشاءالله زموږ کوشش دا چې تاسو ته موږ بالکل د پښتو په زبان کې د خپل چې څه راته زده نو هغه موږ تاسو ته شیر کړو او د دې طریقه باندې ګوره این د ارمیچر طریقې څوک هم چاته نه ښیي که نه خو زموږ کوشش دا وي چې یاره زموږ نه چاته سپېده ورسوي که نه. نو په دې طریقه ګوره دا ټوله کنیکشن موږ کړی دی. صحیح ده په دقه طریقه باندې موږ تلي. بیا چې دلته کنیکشن وکړي دې نه به پاسه بیا تار تاو کوئ. صحیح ده بیا به تې تار تاو کوئ چې اکثر نمبر ون میجک چې کوم دی هغه هم بیا صحیح والي او بل کنیکشن ګرمایش سه راپانڅېږي. صحیح شو دا به دغه کوي دا بیا هم غوټه کوي دا به ښه مضبوط غوټه کوي. ښه بېرې دی دا کوم سلاډ چې دی که نه نو په دې کې موږ ورکوو باڼس. این دا عام باڼس دی د دې نه موږ په چوړکۍ باندې لږ لږ بالکل فیسونه را کټ کوو او په دې کې به دیږدو. دا ډېر زبردسته شي دي یو خو په دې سره ارمیچر هم ډېر زبردسته کار کوي په سلاډ کې بالکل تار چې کوم دی هغه ټیټ پروت او بل د هغې دا دی چې ارمیچر چې کوم دی نو هغه تار نشي رایستی که وسوځي که نه خو هم دا ارمیچر نه به تار په دې سیټ باندې هم راوځي. اکثر چې ته دا ورنه کې بس لږ ګرم شي ارمیچر جو تار راوباسي نو دا ډېر ضروري شیز دی دې ته پکې زیات خیال کوئ. نو بس په دې طریقه باندې کار کوئ انشاءالله. بس دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. انشاءالله که زموږ ویډیوګانې هم خوښې شوي نو زموږ چینل له ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.